څلورو کسانو قافله اوس روانېږي د غار ثور نه مدینې مبارکې ته. اسما رضی الله تعالی عنها هم د شپې ځان را رسولی دی. ستو دا غنم یا لور څه دغه یې خوټ کولی دي، خوراک یې تیار کړی چې سفر باندې ځي چې څه خوراک یې ځان سره ویسي چې وږي نه شي. چې کله راغله خوراک یې راوړه نو اوښ کجاوه تیاره ده. نبي علیه السلام قصوا اوښې نوم دی په هغې سور شه نو کجاوې پورې هغه ستو یې تړه، خوراک یې تړه، هغه توسما چې کم باندې تړلی کېږي هغه تهر شوې وه کور کې. نو ګوره دې ته عشق او محبت وایي. اسما رضی الله تعالی عنها وړه ده لیکن هغه د ملا نه چې کومه کپړه تړلې وه هغه کپړه یې د خپل ملا مبارکې نه کولاو کړه، هغه یې په منځ وشلوه، نیمو باندې خپله ملا وتړه او هغه نیمه یې بیا راواخیسته او هغه اوښې پورې هغه خوراک په کجاوې پورې وتړه. داسې صحابه وی ځان ته یې نه کتل چې خلق به راپورې خاندي چې هله ټولې کپړې وشرمولې. داسې ایمان، داسې جذبه، داسې محبت. مسلمانه زه اول ځان ته وګورم، زما ګیرې ته وګوره. مسلمانه زما پنسو ته وګوره. مسلمانه زما وجود هغه وعده ته وګوره چې سنت عمل مړه زما کم کار صحیح دی. نه مې د خوشحالۍ کار صحیح دی او نه مې د مړي کار صحیح دی. وی ګوره اسلام کې علماو نه تپوس وکئ، هغه سنت هم زه په کفر باندې مناوم.